السلام علیکم ملګرو. د عمران خان د پاره یو ډیر غټ امید پیدا شو څنګه پاکستان تحریک انصاف او عمران خان د فوجي عدالتونو د ټرایل نه بچ کیدی شي. آصف علي زرداری وایي چې ماته د عمران خان ضرورت دی. اخر ولی آصف علي زرداری ته د ټیم کې د عمران خان ضرورت دی؟ هغه سره څه یره ده او هغوی به پاکستان تحریک انصاف او عمران خان له څه پیشکش ورکوي؟ ډي جي آی اس پی آر چې کوم پریس کانفرنس کړی په هغې باندې عمران خان څه رد عمل ورکړی دی او هغه د پاکستان اسټیبلیشمنټ ته څه پیغام لیږلی دی؟ او بل اړخ ته وزیر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا د آی ایم ایف ام ډي سره رابطه کړې ده. د آی ایم ایف ام ډي ولا څه جواب ورکړی دی؟ آیا آی ایم ایف په پاکستان له قرضه ورکوي او که نه؟ دا ټولې خبرې په دې نوي ویډیو کې تاسو ته مخې ته ږدم. خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. موجوده چې کوم یو سماعت شروع دی په سپریم کورټ کې د فوجي عدالتونو حوالې سره، نو هغې نه پته لګي چې هغې کومه فیصله ده نه هغه حکومت نه مني. هغوی واضح ویل دي چې موږ به دا فیصله نه منو. نو اوس څنګه د عمران خان دپاره او د پاکستان تحریک انصاف دپاره یو ډیر غټ امید پیدا شو چې هغوی د فوجي عدالتونو نه بچ کیدی شي. ټولو ته دا پته وه او ټول میډیا باندې دا تاثر ورکړی ده چې سپریم کورټ کوم ججز دي نه هغوی دا تقسیم ښکار دي. دا موجوده چې کوم بینچ دی د دې نه جسټس فایز عیسی او طارق مسعود چې دی هغه لر شو، هغوی ته لرې شو او هغوی په اعتراضات وکړل. او بیا جسټس منصور علي شاه او جسټس یحیی افریدي چیف جسټس اف پاکستان ته یو نوټ ولیکه. هغه ته دا وویل چې یاره په دې معامله باندې پول کوډ جوړ کړی شي، ځکه چې د 23 جون کومه حکمنامه ده هغه جاري شوه او هغې سره د جسټس یحیی افریدي چې کوم نوټ دی هغه هم او هغه دا وویل چې یاره په دې بینچ باندې اعتراضات اوچتېږي، حکومت په اعتراض کوي، کوم سیاسي جماعتونه دي هغوی په اعتراض کوي او که دوی څه فیصله وکړه نه هغه به حکومت نه مني او نور هم چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغوی به نه مني. نه لحاظه د نظام انصاف د بحالۍ دپاره او په عوامو کې د انصاف د فراهمۍ چې کوم اعتماد دی هغه بحالۍ دپاره په دې معامله باندې دی فل کوډ جوړ کړی شي. او فل کوډ چې کومه کو په دې باندې فل کوډ جوړ نه کړی شو او دا موجوده بینچ چې دی دا څه فیصله ورکوي نه هغه به هېڅوک هم نه مني او حکومت هم دا ویلي دي چې یاره موږ به چې په دې باندې که څه فیصله راله هغه به نه منو. نه لحاظه په دې باندې د فل کوډ جوړ کړی شي ځکه چې په دې باندې د عوامو چې کم اعتماد دی نه هغه بحال شي او د 14 مۍ چې کومه فیصله وه نه هغه هم ونه منل شوه او نه په هغې باندې عمل شو او نه د هغې چې کوم کسانو هغه نه ده منلې نه هغې کسانو ته نه سزا ورولې شوه. نو اوس چې په دې باندې که چېرې فل کوډ جوړ کړی شو نو بیا به ټول دا فیصله مني او که څوک یې هم نه مني نو خو دا تاثر چې کوم دی چې یاره سپریم کورټ کوم ججز دي هغه تقسیم دي نه هغه تاثر چې دی هغه به مکمل ختم شي او دا یو ښه تاثر به ځي چې یاره سپریم ځکه چې فل کوډ کې سپریم کورټ څومره هم ججز وي نه هغه په دې کې شامل وي. عمران خان ډي جي آی اس پی آر چې کوم پریس کانفرنس کړی نو په هغې باندې خپل څه رد عمل ورکړی دی او د پاکستان اسټیبلیشمنټ ته څه پیغام لیږلی دی. عمران خان دا وویل چې د 9 مۍ کوم واقعیات دي نو په هغې باندې اوپن ټرایل وشي او په ټي وي باندې دا ټول څیزونه وښودلی شي. که دا چېرې خپل ملک سره غداري وي او د فوج خلاف بغاوت وي او تاسو سره ثبوت موجود وي نو دا خو په ټول نه دي په کار ځکه چې دا ډېره یو اهم معامله ده او دا ډېر د اهمیت حامل ده نو ځکه دا په ټي وي باندې وښودلی شي او ټول خلک یې دا وویني چې اصل قصوروار څوک دی او د 9 مۍ چې کوم واقعیاتو نه هغه سازش چې دی هغه چا کړی دی. د پاکستان فیصلې چې دی دې ټیم کې په دوبۍ کې کېږي او پاکستان دې ټیم کې ډوبېږي. خلک چې دی نه هغه په کشتو کې مري ځکه چې هغه مایوسه شوي دي او هغوی د پاکستان نه بهر ځي ځکه چې هغوی ته هېڅ امید نشته او د پاکستان د ټولو مسایلو حل چې دی او دې خلکو له امید ورکول چې دي هغه صرف په دې کې دي چې په پاکستان کې دی صفا الیکشن وشي د داندلۍ نه بغیر. شهباز شریف چې دی هغه یو ځل بیا د آی ایم ایف چې کوم ام ډي دی هغه سره رابطه کړې ده او دا د شهباز شریف څلورم ځل دی چې هغه د آی ایم ایف ام ډي سره رابطه کوي او آی ایم ایف په دې باندې چې کوم پروګرام دې ټیم کې شروع دی نو هغه چې دی نو 2 ورځې پکې صرف پاتې ځکه چې 30 جون د هغې آخري مدت دی. نو اوس ګورو چې آیا آی ایم ایف په پاکستان له قرضه ورکوي او که نه. اساډار خو ډېرې دعوې کولې چې آی ایم ایف زه ښه طریقې سره هینډل کولی شم خو اوس هغوی چې کوم شرطونه دي هغه ټول ومنل. اوس په دې بجټ کې نور هم 215 ارب چې کوم اضافي ټیکس دی هغه هم ولګو. سود چې دی هغه د 21% نه 22% شو خو آی ایم ایف چې دی نو اوسه پورې پاکستان چې کوم پروګرام دی هغې نه دی بحال کړی. نو ګورو چې راتلونکي ټیم کې څه کېږي. آصف علي زرداری ته دې ټیم کې د عمران خان ډیر زیات ضرورت دی. هغه ضرورت ورته ولې دی او دې ټیم کې آصف علي زرداری سره څه یره ده چې د هغه عمران خان ته ضرورت پیښ شو او هغه عمران خان ته څه پیشکش کولی شي. دې ټیم کې تاسو ته ټولو ته پته ده چې پی ډي ایم څونه هم سیاسي رهنما دي هغه په دوبۍ کې موجود دي
یو وړخته خو دا ویل کېږي چې یاره هلته هغوی دا فیصلې کوي چې کوم نګران سیټ اپ را روان دی یا راتلونکي الیکشن کې کوم سیټ ایډجسټمنټ دی په هغې باندې یو بل سره چې کوم غور و فکر دی هغه کوي. خو چې کومه مین خبره ده هغه پکې دا هم ده چې یاره هغوی دې ټایم کې آصف علي زرداري سره خاص کر دا یاره ده چې هسې نه مونږ خو د عمران خان خلاف چې کوم څومره هم غیر جمهوري اقدامات دي هغه وکړل خو هسې نه چې کوم اوس مکمل جمهوریت دی هغه ختم شي او اوټونه اړونه شي الیکشن اړونه شي نو اوس آصف علي زرداري سره دا یاره ده او هغې دپاره چې کوم د جمهوریت مضبوط کولو دپاره هغه عمران خان ته دا پیشکش کوری شي چې د میثاق جمهوریت په نوم باندې یا د میثاق معیشت په نوم باندې مونږ سره کینی ځکه چې هغه سره دا یاره ده هسې نه چې نګران حکومت راشي یا کوم ټیکنوکریټ حکومت دی هغه د ډېر ټیم دپاره راشي او اړه الیکشنونه شي. مونږ خو د هر څه چې کول نه دا د الیکشن دپاره کول هغه الیکشن دپاره چې هغې کې عمران خان نه وي ځکه مونږ د هغه خلاف چې کوم غیر جمهوري اقدامات دي هغه وکړل خو اوس هسې نه چې هغه الیکشن اړونه شي نه ځکه اوس آصف علي زرداري دا وایي چې یاره مونږ ته د عمران خان ضرورت دی چې هغه هم مونږ سره کینی. خو بل اړخ ته نون لیگ د ډېر زیات مخالفت کوي خو ګورو چې کم لندن پلان نه پس کم دوبۍ پلان دی نه هغه څه مخې ته راځي په هغې کې کمې فیصلې کېږي. ټول اپډیټس په انشاءالله په دې پیج باندې تاسو سره شریکوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.